आयत नंबर 8 सूरतुल बकरा पारा नंबर 1। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि औ बाज़े खल्कुना मन हासुक्ति यकूलु चिवाई आमन्ना मुंग ईमान रावड़े दे बिल्लाहि अल्लाह पाक बांदे व बिल यौमिल आखिरे औ पवरज़ द आखिरत बांदे व मा हुम बिमुमिनीन औ नदीदे मोमिनान युखादिऊन अल्लाह धोकर की दी अल्लाह लरा वल्लज़ीना औ आकसानु लरा आमनु चीमानी रावड़े दे वमा यखदऊना औ धोकन और की दी इल्ला अनफुसहुम मगर जानू नुखबलु लरा वमा यशुरून औदी शुऊर नलरी। वमिनन नासि मन यकूलु आमन्ना बिल्लाह। दाद द्रे में डली जिक्र की कम ची पर सूरतुल फातिहा की जिक्र शविउ पवलद्वालीन की ची अगी तेवे मुनाफिकान उस द देजे ना पदियारलस आयतुनो के खालिस द मुनाफिकीनो बहसते गोरा पसलोरो आयतुनो के खालिस द मोमिनानो जिक्र पदवो आयतुनो के खालिस द काफिरानो जिक्र पदियारलस आयतुनो के द मुनाफिकानो जिक्र शपारस कबाहतुना खराब आदतुना और दागी खराब खसलतुना बा पदियारलस आयतुनो के शपारस कबाहतुना जिक्र की। दीजे मुफस्सिरीन हुई चूंकि दा मुनाफिकान दाद काफिरुनम बदतर खलकते नो लिहाजा बहसुम अल्लाह पाक पदियारलस आयतुनो की दी की औ पदीजे के शपारस का बाहतुना दादा मुनाफिकानो जिक्र की पसूरे तोबा के अक्सर ईसा अल्लाह द मुनाफिकानो जिक्र की पूरे यो सूरत सूरतुल मुनाफिकून अल्लाह पबारा द मुनाफिकानो के हासिल करने उलमावी चिदादी द पारा अल्लाह पाक द मुनाफिकानो दा खराब खुयून जिक्र करल ची मुसलमानान द दीन अजान साथी औ यो कसमो नो बलते वे यरज चो कुरान की ओ सूरत छोड़ो कमा विवस्तरा तराया छी नाडेर खुशाल शो वी खजदर तराया छन वी आ वी कम सूरत छोड़ो की वी सूरतुल मुनाफिकून ची छोड़ो कम वी तराया छी नो दी दियारलस आयतुनो की अल्लाह पाक बहस द मुनाफिकान की उस मुनाफिक वी सता मुनाफिक उलमाओ लिखली दी जंगली मंगक न दे ददी चिकम अगर सुरी दख की ता नफकवी यानी दख की मिसाल दीजे के बसर्रा बार की कतौर पसे आगजे उकने अगर आगजे चरते हुई थी अगर बिल से की चरते यानी द जंगली मंगक लारे द्वई दख के शान द मुनाफिकुम लारे द्वई यवलार द जबे और द्वे मलार द जो मुनाफिक तारीफ उलमाली की दीद मुआशरी द दवाउ द वजना
د معاشري د دباو د وجینا کوم چې دیزه خبره دا په خوله نشي راایستی یا د دنیاوی مفادو د وجینا هغه خبره بار نشي راایستی او دویم دو پریکینو سره دی پریک سره هم او دی سره می تعلق خراب نشي د دې دواړو د زړه ساتلو د پاره هغه خبره نشي کولی علماوی منافقان په درې قسم دي مخکې تداوایو بیا په سبق بشه منافقان په درې قسم دي یو تویلی شي منافق شکی تردد او شکی ورتا چې کله مکه کې نبی علیہ السلام یعنی نبی علیہ السلام چې کله واقعا د معراج بیان کړلا نو باز ورته شک پیدا شو چې دی اسمان ته څنګه تللی مذبذبینا بین ذالک لا اله الا ولا اله الا دی ته شک پیدا شو یعنی دا په مکه کې هلګو دویم تویلی شي منافقی اعتقادی چې دا هغه منافقت په عقیده کې او دغه منافق په جبا اظهار د ایمان کې په زړه کې کلک کافری دته منافق اعتقادی وي او یو یی منافق عملی چې دا هغه په زړه کې کفر نه خدا هغه په عمل کې منافقت یی عمل یې د منافقانی لکه حدیث شریف کې راځي محبوب علیہ السلام فرمایي د منافق یې یو سلور نشانه خولې دي اذا حدث كذب کله چې دی خبرې کی د سره به رښتیا وټکی نه دا د منافقت یو نه خبره دویم و اذا تؤمن خانا کله چې امانت ور سره کیری دی به خیانت کی پکې دا د منافق دویمه نه خلا دا کرس چاته ور کی دا امانت ته 400 والی سپلی چې ور پسې نه شلولې در لیول کول نه در کی و اذا تؤمن خانا خیانت پکې کی و اذا وعد خالف کله چې در سره وعده وکي خلاف ورزی کی و اذا خاصم کله چې در سره جګړه پیدا شي فجرا غالی او غلوچ هغه لغات به درته وایي چې هغه په ډکشنرو کې نه ملاوي یعنی انتهایی کنزلی او ماشاءالله اوس خو خلک لګونته دا مخکې لکه چې زمونږ نو هغه هو ډېر کنزلی کولی اوس له خلک په شعر ډېر کنزلی نه او هغه لغات چې دی ځان له یو ډکشنری بیا پکاره نو دا د منافق سلور نه دی د عملی منافق دا منافقان پیدا څنګه شو نبی علیہ السلام هجرت وکړو د مکې نه مدینې ته دا منافقان هغه وخت کې نو عبد الله بن ابی بن سلول دا یو کس و او دا د مدینې دی مدینه والوی چې یله مونږ له یو مشر پکار دی ټول په دې باندې متفق شو چې دا عبد الله بن ابی بن سلول دی وزن له مشر جوړ کو هغه وخت کې ورته تاج کوشي کوله وزا زمون مشر دی بس په دې اتفاق راغی چې د تبا مونږ سکو دا زمون مشر شو تاج کوشي ورته کو دغه دوران کې اچانک اللہ پاک نبی علیہ السلام ته د هجرت حکم کو د مکې نه راغی مدینه ته او چې کله خلکو د مدینه اخلاق د نبی علیہ السلام ولیدل هغه کردار صورت سیرت گفتار یې ولیدو عبد الله بن ابی بن سلول یې په ځای پرېښودو نبی علیہ السلام په سره بس دا زمونږ مشر اوس دغه ځای کې عبد الله بن ابی بن سلول په ظاهر ځان مسلمان ظاهرو چې په جبه وي بس مام ایمان نه وړي خودی کی ځکه کفر پټ کو او نبی علیہ السلام سره حسد
بغض دا پیدا شو د دغه ځای نه ابتدا د منافقت وشوه. او منافقی اعتقادی په اسلامی مملکت کې چې کله اسلامی حکومتي اعتقادی منافق الته کې پیدا کیږي. په اسلامی مملکت کې چې کله اسلامی حکومتي د خپل پیدې د حاصلولو د پاره دی ځان مسلمان ظاهري او هر چې عملی منافق دی نو دا په ټوله دنیا کې د ټول نه زیات الله دې معافیو کې دا په مونږ کې دی وره عملی منافق. دروغ مونږ د ټولو نه زیات وایو، دوکې مونږ د ټولو نه زیات کو او دغه رنګ کنزل مونږ کو او چې امانت را سره څوک نو بالکل حق ټیم یې ورته ورکو. نو دا د منافقانو سلک پس منظر. نو ومن الناس دې زینا اوس د منافقانو هغه بحث شروع کیږي. ومن الناس او بعضې د خلقنا من هغه څوک دی یقولو چې وایي آمنا بالله مونږ ایمان راوړی دی په الله باندې وبالیوم الاخر په ورځ د آخرم ایمان راوړی دی والله فتوه لګي وما هم بمؤمنین دا ګورې مؤمنان نه دي. نو دا ولې هغې په خپل وي الانسان یؤخذ باقراره انسان به په خپل کول نیولی شي. دی وایي مونږ ایمان راوړی دی الله وی دی ایمان نه دی راوړی. نو ګوره بیا ورته ومن الناس بعضې د خلقونه من هغه څوک دی یقولو چې وایي آمنا مونږ ایمان راوړی دی بالله په الله باندې خدا خبر دی صرف په ژبه باندې کی آمنا لسانن ایمان یې راوړی دی خو صرف په ژبه باندې وبالیوم الاخر په ورځ د آخرت باندې وما هم بمؤمنین ندی دی مؤمنان د زړه نه دا مؤمنانو ندی. د دې ځای نه معلومه شوه چې صرف په ژبه باندې کار نه کیږي یعنی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب صداقت د زړه ورسره. نو وما هم بمؤمنین او ندی دی مؤمنان. نو تش په ژبه باندې کار نه کیږي یعنی د زړه نه به هم دا خبره مني. یخادعون الله دی لومبي آیت کې یو کبیح صفت ذکر شو ما هم بمؤمنین مؤمنان ندی. دویم یخادعون الله دی دوکی ورکی الله لرا. د منافق دویم خصلت داده چې دی دوکی ورکی الله لرا. والذین آمنوا اغا کسانو لرم دوکی ورکی آمنو چې ایمان یې راوړی دی یعنی الله له دوکه ورکی او مؤمنانو له. زه مؤمن له دوکه ورکی نو الله لره څنګه دوکه ورکی الله د هر څه نه خبردار دی. نو دې ځای علما وی یخادعون الله بزعمهم دی دوکی ورکی الله لرا په خپل ګمان کې په خپل ګمان کې لکه ماشوم پلار په مخ کې داسې د پلار په مخ کې په لاسو کې سپټ کې داسې کې بابا په کم کې وي مثال دا ماشوم وایي که زما د پلار ته پته نشته دی. یخادعون الله دوکه ورکی دی الله ته په دې خپل ګمان کې په دې خپل ګمان کې. او دا دی د دې وجې نه وی چې قرآن کې بل ځای کې الله پاک وی ولکن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعلمون. د دې ګمان داو چې الله پاک په ډېرو کارونو نه پوهېږي نعوذ بالله. ولکن ظننتم ان الله لا يعلم بشک الله پاک نه پوهېږي ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وی په ډېرو کارونو الله نه پوهېږي. نو دې ځای ځکه وي چې دې دوکې چاله ورکي الله لره خدا په خپل ګمان کې. یا دویم یخادعون رسول الله
دی دوکی ورکی پیغمبر د خدای لرا اته په جبوی مونږ ایمان راوړل خو دې ځکه به ورپسې نعوذ بالله کنزل کولی او سوره انفال کې براشي د قتل منسوبي به جوړولې دیوی چې دی جلاوطن کې د منافقانو به د نبی علیہ السلام خلاف بیا سکولو دا منسوبي جوړې نو یخادعون رسول الله دی دوکی ورکی پیغمبر د خدای لرا والذین آمنوا کسانو لرا چې ایمان یې راوړی دی نو دی آیت کې دویم خصلت بیان شو دسو د دوکې دا دوکه ورکول د چا کار دی دا د منافق کار دی محبوب علیہ السلام فرمائی من عشنا فلیس مننا چا چې ملاوٹ او دوکه وکړه دا زمانه نه دی دا زمانه نه دی خالص په نه ملاویږي یعنی هغه کې ملاوٹ دی خالص مساله نه ملاویږي هغه کې ملاوٹ دی د سیر پځې کیلو دا 2 میټر پځې غز دی دا ټول د دوکي او د دوکي صورتونه دي ساروی زبا کی پیپر لې ورک کې ور کی وبور لور کی چې درون دي کې ماخله د مالګې نه ډکی د پاره د وزن دا ټول د دوکي صورتونه دي زمون معاشره نن مونږ ټول په دوکو کې اخته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د کپڑے غټ تجارت کو دکان کې کس ناستو دې کپڑا کې ګوري غیب دی گاګ چراشی دا غیب ورته بیان کې کپد هغه خوخه وسره د غیب په دې پیسو حقنی نه به خرڅه امام صاحب سوخ پس دکان ته راغی یره دې ځای کپڑا وا یو ما خرڅ کړی دا گاګ ته دی غیب بیان کړی دی نه چې ما هونه دی بیان کړی پسو دی خرڅ کړی دا مثال په 100 روپے راکا هغه صدقه کړی ها تا غیب نه دی بیان کړی او سیز دی خرڅ کړی دی مونږ نن غیب پټو پدې قربانو کې ولې بلا ساروی دا سني چې لکه اور پورې یا پیل پی یا په سبانه دا کړی چې کیت الجدای دا د بل زنه خلق نه راسي دا د دوکي صورت ته او دا خصلت د منافق ته ساروی ورکو اړوندو مالک پسیدا هړون دی هغه ورته جواب کوي ته په اخبار ولي دا زمونږ د معاشره ټول حال دی ګوري هر ځای کې دوکي او دوکي یخادعون الله دو دوکور کی الله لرا مومن لرا دوکور کی مومن یعنی مسلمان لرا دوکور کی لہذا منگو تاسو تدین ازام اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ یو مرید یعنی شاگرد دیو اجازت مرتدار سور کړو حضرت لډیر وخت پس راغی چې کله ورته راغی اشرف علی تانوی رحمت الله علیه ورته دا معشوم در سره سوکته وی جی دامه زوی ده ها دا سو کالو ده جی دی هو بالغ ده خو عجیب کارو شو د دیار لسو کالو یعنی بالغ ده مانے پٹرین کی ٹکٹ نیم واغستو د نابالغه ټیکټ به نیم واغستو مانے نیم واغستو او دے بالغ اشرف علی تانوی رحمت الله علیه ورته تا ټرین والے تنوی چې دا بالغ دی وینه چې ما ورته ونه حتی دوکه وکړه لہذا ما نن د شاګردین د هر سیز نو وسته مال بنا مجلس ترازه تا غي سره دوکه کړی دا مسلمان سره دوکه کی دا پیسې به واپس التداهله کی او لہذا زمال به بیا خپل نه راځي دا سه خلق تیر شوی مونږ سوایو رسو نرسو ورپسیوی وما یخدعون الا انفسهم دا دوکا غل نور کی دا ځان لور کی ځان خپل اخرت په بربادی وما یخدعون او دوکا نور کی دی الا انفسهم مگر ځانونو خپل وررام کوهی مکن د بل سړی پلار کی چرستا ول کوی پلار لا پغاړه باندې لار شي بس چې چاته د کند کنستی هغه ته په خپل پریوزي ابو جهل کنست او په خپل ورته بیا ور پریوت نو ما یخدعون او دوکې نور کی دی الا انفسهم مگر ځانونو خپل لرا دریم وما یشورون دی کی شعور نشته ده
دی عقل هو سکے شعور په زناورو کې می شعور دی ته وی چې پسترګ دی او سیز زناورو کې عقل ني اگې چې پسترګ باندې او سیز کند ویني نو اگې ته دا سه سیټ تلل شي دا شعور چې هغه پسترګ ولیدو دا زناور کې مشته دی د آخرت کندې ته پریوزي د کې دا شعورم نشته دی بیام دوکي کی لہذا منافقت او دوکا ورکول دا یعنی دوکا ورکول دا خوی د چا شو دا د منافقان شو صحابه کرام با د منافقت نه دومره یریدل چې او پیرا پلار باندې حضرت حنزله رضی الله عنه را روانو وی نافق حنزله لار کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورسره ملو شو دا تسوي یرز چې د نبی علیہ السلام مجلس کې ناسیم بس اخرتی او ټول کیفیات میں بدلی دنیا میں ایری کل کور تراشما ارسران ایر شی بیا بچو سر مشغول شما آخرت و نبی علیہ السلام ارسران ایر ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورتوی دا حال ہو ما سرم پیدا کی رازه چې نبی علیہ السلام مجلس تلل شو چې کله لاړل دا کیفیت تی ورته بیان کو نبی علیہ السلام وی کچره کور هرزه کې استاسو دا کیفیت بیان پیدا شو کم کیفیت چې زما په مجلس کې په لارو کې په بسترو بم لاس یې پرشتي برازي لاس بدر سره ملاوي ګورا صحابه دي په خپل منافقت یریږي حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام رازدارو د نبی علیہ السلام په جون کې چې کم منافقانو دی حضرت حذیفه رضی الله عنہ ته خولیو عمر رضی الله عنہ ورته یو پیر راغی ورتوی دا درته نه وایم چې ما ته منافقان او خیا دا راته صرف وایي چې زه پکې نه یم تا ته نبی علیہ السلام زمانوم په منافقانو کې هونه دی خولی نو حضرت حذیفه رضی الله عنه ورتوی چې نه په کومه جنازه کې به چې حضرت حذیفه رضی الله عنه نو حضرت عمر رضی اللہ عنہ با آگا جنازی لنتو ویزکا نبی علیہ السلام دتا منافقان خولی دی او دی دا منافق پا جنازہ کی نہیں لہذا عمر بیم جنازہ نہیں تم رب دا منافقت نیریدن اللہ دی معافیو کی نن دا ٹھولی بیماریں نہیں کشتا دے او دا بحث اللہ مونږ ذکر کی چې دا گوره ووری دا دا ځان نه اوباسه دام آخرت گوره تبا کی نو ما یخدعونا دوکی نور کی دی الا انفسهم مگر زانونو خپلو لرا وما یشورون دی شور نلری ومن الناس بعضی د خلقنا من هغه څوک دی یقولو چې وایي آمنا مونږ ایمان راوړی دی په الله باندې خدا خبر صرف په ژبه وایي وبالیوم الاخر په ورځ د آخرت باندې وما هم بمؤمنین او ندی دی مومنان د زړه یخادعون الله دوکی ورکی دی اللہ لرا پخپل گمان کے والذین او دوکی ورکی دی آکسانو لرا آمنو چی مانی راوڑے دے وما یخدعون دوکی نور کی دی اللہ انفسهم مگر زانونو خپلو لرا وما یشعرون دی شعور نلری سبحان اللہ و بحمدی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين